زړم ډیر زیات خوشاله شي چې الحمدلله انسان که هر څومره د عمل کمزوري اظهار وکي، کله د یو ګناه سره مخامخ شي، کله د بلې ګناه سره مخامخ شي، خو خوشحالي په دې باندې دا که چېرته هر څومره ګناهګار شو خو د خپل یار او د جانان دپاره په زړه کې ډېره مینه محبت ساتو. په دې باندې لاک لاک شکر دی، لاک لاک کرم دی چې هر یو کس اول په دغه ټوله مجمع کې زمانه خطاکار، سیاکار، ګناهګار څوک به نه وي، او علی هذا القیاس دا ټوله مجمع کې به په مختلفو ګناهونو کې مونږ ستاسو ځان لړلی وي، خو که چرې سره د ګناهونو نه مونږ ته د آقا و مولا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مینې خبره راشي، د قربانېدو خبره راشي، او د جذباتو د احساساتو د اظهار خبره راشي، نو واړه ماشومانم د یا رسول الله په نغمه باندې گویا شي، ځوانانم د یا حبیب الله په نارو باندې په سر شي، او زاړه هم د سترګو نه د نبی پاک د مینې محبت دپاره د سترګو نه اوښکې راورئ. دا د رب العزال مونږ ستاسو باندې کرم نوازي ده. زه به خپل تقریر په یو موضوع باندې کوم، لکه څنګه زما عادت دا دی چې زه اوږد تقریر نه کړی شم، نه کولی شم، او نه د مشرانو طرف نه داسې حکم شته. ما خپل مزاجم دا دی او طریقم تقریبا چې دا ده چې ډېر طویل او لوی تقریر زه نشم کړی، خو چې کومې خبرې د الله په فضل او نبی پاک په نظر کرم باندې عرض کومه، نو خپل سوچ ناقص مداوي چې دا داسې خبرې وي چې کم از کم د دې خبرو زده کړه وشي. امید لرم چې دوه درې خبرې دي د زده کړې په نیت باندې واورئ، په غور باندې واورئ. خو لکه څنګه د مونږ د میلادونو مبارکه او طریقه داو چې کومه خبره زړه باندې د تیر په شان د نیغه ولګي، نو مونږ نارې ووهو، سبحان الله چغې ووهو، او د مینې محبت اظهارم کوو. خبرې به په غور اورئ انشاءالله، خو لیکن خپل نعرې او سبحان الله او د مینې اظهار در نه هیر نشي. آغاز د تقریر زه د یو خبرې نه کول غواړم، خو د هغې خبرې نه وړاندې دا خبره زه ضرور کوم، او تقریبا چې څومره میلادونه الله پاک مونږ نه واغستل په هغې کې اکثرو کې ما دا خبره ضرور کړې ده، او دا خبره در سره لگا ذہن کی کېدی چې میلاد شریف له چې څوک هم راځي که نه، میلاد شریف له چې څوک هم راځي، هغه خلق به راځي چې نبی پاک مبارک خپل ګڼي، نبی پاک مبارک خپل ګڼي. او طریقم دا ده د عرف او د معاشرې او د وطن او د علاقې طریقم دا ده چې چرتم خوشحالي او خادي وي، نو درې قسمه خلق د خادی له راځي. یو هغه خلق خادی او واده او سنتې او عقیقې له راځي چې د چا په کور کې خادي وي، یا خو خپل خپلوان راځي که نه راځي. دویم نمبر هغه خلق راځي خادی له چې خپلوان که نه وي، نو هغه خلق راځي چې چاله دعوت ورکړی وي. داسې ده که داسې نه ده؟ او دریم نمبر هغه خلق راځي چې کوم خلکو له نه دعوت ملاو دی، نه خپل خپلوان دي، خو چې کوم غریبانان وي او سوالګری وي، نو په گیټ باندې
سوالګری ولاړ وي خادیله چې که غوښتي نه یم غریبانیانو سوال لراغلی یو خادیله درې قسمه خلق راځي دا رینګ روډ باندې زه تقریبا روزانه تیریږم را تیریږم او دا جی ټي روډ باندې پر رینګ روډ باندې هم کم از کم دا شپېته اویا شادي حالونه وي او په دا جی ټي روډ باندې به لږ نور هم ور زیات وي نو په دغه باندې روزانه واده وي یو نه یو شادي حال کې واده وي خو چالم زه ورکټ نشوم ولې ځکه چې دا څومره شادي حالونو کې وادونه دي دا د خلکو خادي ضرور ده خو نه مخ خپلوان دي چې وله ورشم نه یې غوښته یم چې وله ورشم او نه د هغوی د چاولو او د خوراک سوالګره یم چې وله ورشم ها که چا خپلوان مې وي که غوښته یې نه یم ورځم بې که شادي حال کې واده و خپلوان مې ورځم به که خپلوان منو دعوت یې راکړم ورځم به خو سوالګره یې د بل چا د در نه جوړېږم یاد ساتئ دا مثال ما د ستاسو د پوهې دپاره ذکر کو خو که به پوه شوئ نو سبحان الله جواب به ذکر راکوئ چې دا خبره ډېره باریکه خبره ما را نیولې ده دا میلاد چې دی دا خادي ده دا میلاد څه شی دی خادي ده پښتو کې ورته خوشحالي م وایي خادي م ورته وایي او دا خادي او دا خوشحالي د نبی پاک د پیدایش ته او دغه میلاد خادیله به هغه څوک راځي چې یا د نبی پاک خپلوان وي یا وله نبی پاک دعوت ورکړی وي یا د نبی پاک د درس والګری وي الحمدلله نبی پاک مونږ خپل ګڼو ځکه یې میلاد لراځو نبی پاک مونږه خپل ګڼي مونږ هم نبی پاک خپل ګڼو نو مونږه خپل دی ځکه راغلي او خپلم دی او قرآن د آیاتونو مبارکونه په اشاراتو سره او د احادیثو مبارکونه په صریحي الفاظو دا ثابته ده چې ښه کار هله کېږي چې د الله او د رسول خوښوي مونږه که دلته راغلی یو نو الله هم دعوت راکړی او رسول پاک هم دعوت راکړی او که څوک دمره هم د الله او د الله د رسول د در نه دومره هم ګناهګار شو دومره هم ګناهګار شو چې نبی پاک مبارک مونږ خپل نه ګڼي لږ لرې مو ګڼي ګناهونو د وجې نه یا ډېر هم لرې وګڼي دعوت هم را نه کي دا خبره خو ضروري 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 ده چې د مونږ بل در شته نه که مونږ سوالګري یو نو د در مصطفی سوالګري یو الحمدلله مونږ میلاد شریف مناوو ځکه چې زمونږ نبی خپل دی او مونږ یې خپلوان یو مونږ سره د نبی پاک مبارک سره مونږ چې کومه خپلوالي ده یو د محبت رشته هم ده ورسره او بل هم ورسره د اطاعت رشته ده الحمدلله